حکومت چې کم د 10,000 روپۍ اعلان کړو هغه 10,000 روپۍ چې دي هغه شروع شي دي که کوم کسانو خپل روپۍ نه راغستې نو تاسو خپل روپۍ راغستې شئ او د هغې لپاره تاسو رجسټریشن کولی شئ. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم چې تاسو به رجسټریشن څنګه کوئ او تاسو ته به روپۍ څنګه میلاویږي. د هغې لپاره چې د ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې د ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو غریبانو ته هم ورورسي. زیاتره غریبانو سره خو موبایل نه وي نو هغو ته تاسو داسې وینا وکړئ چې دا روپۍ شروع شوي دي او په دې کې تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا وکړئ چې تاسو ته هم دغه 10,000 روپۍ چې دي دا میلاو شي. نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې دی دې ځل د 10,000 روپۍ اعلان کړو چې د روژې پیکج چې دی هغه هم 10,000 روپۍ چې دی دا به ورکوو. په تېر شوي کال باندې چې دی هم 10,000 روپۍ ورکړې خو هغه ډېر کمتر کسان له ورکړې. دې ځل چې دی دا پیکج زیاتر کسانو ته به دا میلاویږي. نو د دې لپاره رجسټریشن چې دی هغه تاسو کولی شئ. رجسټریشن به څنګه کوئ؟ تاسو به ځئ خپل علاقې کم سیکرټري چې ستاسو وي هغه سیکرټري خواله هم تللی شئ. یونین کونسل چې دی هغې ته لاړ شئ هلته کې تاسو هم معلومات حاصلولی شئ. بل لا چې ستاسو د کلي کم کونسلران دي دا ټول هر سره چې دی دا به د هغو په لاس راځي. هغو له به تاسو خپل شناختي کارډ او د موبایل نمبر چې دی دا به ورکوئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. هغو به ستاسو نوم هر سره چې دی ریکارډ به له ځان سره ورغځئ چې کله 10,000 روپۍ راشي نو بیا به تاسو له هغو دغه 10,000 روپۍ چې دی دا به درکوئ. نو په دغه طریقه باندې چې تاسو رجسټریشن کولی شئ او آنلاین د دې لاسه طریقه نشته خو خالق خپل شناختي کارډ ویسئ او د موبایل نمبر په له پاسه ولیکئ نو ستاسو به هغه نوم چې دی هغه به له ځان سره ولیکي او تاسو ته هم په راتلونکي وخت کې دغه 10,000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو شي.